السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول بخیر. راځئ ملګرو د شیخ صاحب نن د ټولو بیمارو وظیفه ښودلې ده. راځئ تاسو را سره هم واورئ. د ویډیو مخکې ملګرو سره ثواب په نیت شیر کړئ. په وجود دا دانې هم پکې راځي او سپوڼې هم پکې راځي. ما ته به چټوره نه رالېږي چې دا او دا او دا او بس ما راته خبره خلاصه کړه. مطلق د سرمنې دمونه خو منې هم لاول او که نه او که نه زمانه بدله ده. نو دا دم دی دم د تخیمه دا به تاسو ام ابرمو امرا فانا مبرمون ځان سره ولیکئ. ام ابرمو امرا فانا مبرمون. یاد لري شوه ام ابرمو امرا فانا مبرمون. دا به داسې کار وکړي اووه ځله به ووایي نو چوف پکې پې بیا به اووه ځله ووایي چوف پکې بیا به اووه ځله ووایي چوف پکې. خبرې ولې کوې ای جبلي اووه ځله به ووایي چوف پکې بیا مې څه ووایي بیا به اووه ځله ووایي چوف پکې بیا اووه ځله ووایي چوف پکې. یو ځل به پکې درود شریف وایي هر ټایم چې پکې وایي خو یو ځل پکې په دې لومبو کې یا په دویمو کې یا په درې واړو کې به سره ووایه درود شریف یو ځل وایه او په اخري ځل به پې نرۍ لاړې توکې دا لاړې به پې توکې. یاد لري شوه بس چاته خو پکې څه وام پاتې نه دی. اووه ځله به ووایې چوپ پکې بیا اووه ځله چوپ پکې بیا اووه ځله چوپ پکې یو ځل پکې درود شریف ووایه یار یو ځل چې وي او اخر ځل کې به پې نرۍ لاړې اخر چوپ کې به پکې لاړې توکې. دا ستا دم شو. اوس به دا دم پخول غواړي دا به کار نه کوي هله به کار کوي چې دا پوخ شي. پوخوالی څه دی د جمعې په شپه به 500 کرته درود شریف وایه څو ځله 500 کرته به د جمعې په شپه د آیت نه درود شریف به وایه چې درود شریف هم د 500 کرته ووایې په دې نیت چې را دم مې پوخ شي نو بس دا ستا دم کار شروع وکړي. او چې چاته دې وښوده اجازه لکه اوس تاسو ته ما وښوله که نه اوس زما دا اجازه کمزورې شوه زه به اوس د جمعې په شپه بیا 500 کرته وایم. دې کې دا مسله ده چې چاته وښیې نو بیا چې ښودونکي به څه کوي دی به 500 کرته بیا درود شریف وایي. نو چې برس نوې پیدا شي که نه نوې لکه لومبې ښکاره شي او 3 ځله دې دم که 3 ورځې 3 وخته 3 ورځې وی او که 3 خو 3 وخته په یو ورځ کې په 3 وخته دمولی شي بلکل به ختم وي. او چې زوړ برسي د زمانو نو وخت باندې هغه بیا وخلي هغې به لږ زیات دمې او یا داسې وکړه ښځو له دم نه کې هسې نه چې ښځې ته وایي چې دې خوا چې د هغې چې ته په صدیانو باندې داغ یې مخکې ده غم جوړ نه کې هغې کې به دا چل کې صبر صبر قسم درته خورم دا ما ترمذي مخې ته پرته ده دا خبره خطرناکه ده ځکه زموږ یو مولوي صاحب په تورنزو کې مولانا فضل قادر صاحب اوس وفات دی هغه د اختر په ورځ د جمعې د اختر په تقریر کې دا خبره کړې ښه څه کې یې کړې وه د اختر په تسبیح یې راوویستې فضل قادر مولوي صاحب تسبیح یې راوویستې د اختر په ورځ او یو زیارت دی چې هلته ښځې ځي او وی زه تللی وم په خپله تماشې له نو وی منجور تسبیح راوویستې تسبیح او ښځې ورته صد یې ښکاره کړه او ده ته ورله تسبیح تاولې او چوپ به یې پې کوه. په خدای یقین وکړه ما دې اورېدلي او سپین ږیری عالم وی زما مخکې منجور تسبیح راوویستې